بسم الله الرحمن الرحیم. زه احسان نسیم دی وخت کې موږ سره موجود دی بانیا لالا عطا الله خان صاحب. دونه تپوس کو څنګه چې په سوشل میډیا باندې کې دی تیر شو 2 ورځې د ناز محمد خان چې کوم سپیچ هغه کړ دی پغې کې هغه جمالداران چې دی هغه یاد کړ دي داسې الفاظ هغه استعمال کړ دي. نو لالا په سوشل میډیا باندې کې د مختلفو خلکو دی طرف نه دا مطالبه کیږي چې نیاز خان چې کوم الفاظ استعمال کړي دي د سره د خلکو عزت نفس چې دغه مجروح کړ دي د خپل الفاظ چې دغه واپس واخلي. نو تاسو څه غواړئ چې دغه الفاظ واقعي چې دي غیر پارلماني دي یا د علاقې روایتو سره جوړ نه خوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. اصلي خبره دا ده احسان صاحب چې زمونږ دلته کې پکې د انصاف او د ځان د پاره او د بل د پاره الګ الګ پیمانه ده. که زه یو خبره کوم نو هغه جایز هم ده، هغه مناسب هم ده، د هغه قانوني جواز هم شته، د هغې اخلاقي جواز هم شته او زه وله پیدا کوم. خو که هغه خبره بل سړی وکړي هغه خبره چې کومه ده هغه غیر پارلماني هم ده، هغه غیر جمهوري هم ده، هغه غیر اخلاقي هم ده. د دې معیار به صحیح پکار دا ده چې موږ هغه خبره بل ته نه کوو. نیاز خان چې کومه تقریب کې زه په خپله موجود وم او هغې کې پکې هغه چې کومه خبره کړې ده د هغې نه مخکې پوسټ ورکړی و او هغه پوسټ شعیب جلال خان ورکړی و چې ترن سلیکټډ MP او ترن خانان خپل بې لګام جمالداران او بنور چې سله په زبانه هیر دی هغې ته د لګام ورکړي کړي. نو مطلب دا دی موږ به زما په خیال سره چې داسې خبره وه چې موږ به خو چې کوم ځای کې څه چل شوی دی، پیسې اخیستې دي که څه چل شوی دی، مړی شوي دي یا څه شوي دي، داسې یو پوسټ و. نو هر سړی یو عزت لري. ترن خانان خپل په ځای یو عزت دی. نیاز خان د هغې خبرې جواب په سوشل میډیا باندې په دې بنیاد ورکړ چې یاره کوم خلک زموږ د ډلې مشرانو ته جمالداران وایي دا ټول قوم کې په هغه ډله کې هم کسان شته او فرض کا تمامه تر صوبرګري دي، هغه هم کې مشران دي قابل احترام دي، هغه پړګانانو خانانو سره دي، هغه ترندیانو سره دي، هغه بل چا ته جماعت اسلامي سره دي، هغه نوټیبل خلک دي، باعزت خلک دي. هغه د داسې نوم سره یادول یا چې مطلب دا جمالداران یا داسې نوم سره سپک نظرای سره حالانکه جمالدار بنیادی طور باندې یو ریسپیکټیبل جاب د دې بنیاد باندې چې خانانو کو پازان لا جمالدار ساتو نه غلاندې بل شل دیش تر نوکرانو هغه باغنه کار هغه سي ډیوټي وا او هغه مطلب دا پار سیستم کې پکې وو دوره تزیق د پاره هغه خلکو د عزت په ځای باندې دا نوم ورګي دا جمالداران دي، دا چمچګیر دي، تاسو الفاظ استعمال کړ. نو هغه د خپل مرګورو د دفاع لپاره دا خبره کړ دا چې کوم خلک دا خبره کوي چې دا مطلب دا دی چې دا ترن خانان جمالداران نو زبان جمالداران دغه خلک پاتې دي. دا داسې خبره نه چې نه پاتې او هغه د مطلب دا ریپورت نه خپل هغه معامله وګوري چې هغه دا کنه ده. نو دې بنیاد باندې دا چې خبره هغه نه ده کړې چې کومه خبره مخکې نه چانه ده کړې، دا چې ځان نه خبره هغه نه ده کړې. هغه د هغه خبرې کومه خبره چې د خلکو عام په دې سوشل میډیا باندې ورکړه ده چې هر لفظ سره جمالدار منګه دې پوری عمر ویلي دي دې بګه جواب نه ورکړي چې او چې منګه نوکران یو عام جمالداران یو او پکې تاسو خیال راځي ډېر خبرې شي دي موږ جواب نه ورکړي. یو جواب ورکول سره د نیاز خان مطلب دا دی چې را د ډرامې او د پراپګانډې دومره زور دی چې را مطلب دا هغه ټول شی کټ کو او هغې نه مطلب دا دی چې هغه کسانو ته وینا کړ دا قوم ته نه ویل دا ټول قوم زموږ جمالدارانو دا لفظ نشته. خو دا خلک زموږ جمالدارانو کوم چې زمونږ د دغې د ډلې مشرانو دې خلک ته جمالداران وایي د دې یو مخصوص طبقې سره تعلق و چا چې دا خبره کړې د هغې جواب یې ورکړ دی. څه شو لالا موږ ګورو په که ګورو ستاسو سیاسي چې کوم حریفانان دي هغه ستاسو د ډلې چې کوم ملګري دي هغې دپاره د جمالدار او د درباري کوم لفظونه چې دي هغه استعمالوي. په جواب کې موږ دا ګورو ستاسو د طرف نه هم څه داسې د ډمډمارانو یو لقب دی هغه دې ته ورکول کېږي. نو تاسو دا څه ګڼئ چې دا چې کومې غاړې ته دا سیاست روان دی د بډاګرام د سره ماحول د دې مستقبل کې په نوې نسل باندې څه اثر راځي؟ دا خبره خو د ډېر وخت نه زه کوم چې د بد اخلاقۍ سیاست نه پکار، د بې عزتۍ سیاست نه پکار، د بدتمیزۍ سیاست نه پکار.
سیاست پکار دی، شایستګۍ سره پکار دی، عزت سره پکار دی. موږ ټول خلک راړه نیو ځان له عزت جوړو. عزت په بیزتۍ نه اخیستې کېږي، عزت په عزت اخیستې کېږي. خو ته چې یو سړي ته مطلب دا دی یو کو تریسي نو سلو کو تا ته راځي، ته اوس د بل سړي ته جمالدار وای نو که دا عزتمند لفظ نو ته پرې مخه پکېږه، او که دا سپک لفظ نو ته بل ته ولې وایي؟ ته په کوم انداز کې دا بل ته وایي؟ ته چې بل سړی یادوي چې هغه جمالدار دی، زه تا دا تپوس کوم دا به یو قابل عزت لفظ وي که نه؟ نو که تا ته هغه واپس لفظ راوګرځي نو ته به هغې مخه پکېږه که نه؟ اګر دا لفظ ته وایي سپک دی نو بیا زه تا ته سوال کوم چې ته ولې سپک لفظ بل ته استعمالوي؟ ته څه حق لرې چې ته به بل بې عزته کوې، بل به تا ته ولاړ وي، تا به تا ته جواب نه راکوي. نو ورال تاسو څه د بډرام خلکو ته کوم چې سیاسي شعور لري دې خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ زه ورته دا خبره کوم چې موږ وروڼه یو، که دا خلک په هرې ډله کې چې که هغه تمامت سره دی، که هغه بډګرام خانانو سره دی، که هغه جماعت اسلامي سره دی، که هغه یو پیپل پارټۍ سره دی، که هغه تحریک انصاف کې دی، که هغه هر پارټۍ کې جمعیت کې دی، دا قابل احترام خلک دی، خپل علاقې سیاست کوي، د خپل علاقې مشران دي، د خدای کار دی چاله هغه عزت ورکړي وګټي، چاله مطلب دا دی هغه څوک وبیلي، خو د هغې دا مطلب نه دی چې چا وبیلل هغه د دې صفر شو یا چا چې وګټل هغه سوپر سټار شو. دا موږ ټول یو شان وروڼه یو شان خلک یو، یو بل نه پکې څوک غوره نشته، یو بل نه پکې څوک لاندې نشته. موږ برابر خلک پکار دا موږ لا چې موږ د یو بل عزت ساتو، عزت په عزت ګټل کېږي. که موږ د چا لپاره د عزت لفظ استعمالو نو انشاءالله تعالی چې موږ د لپاره د عزت لفظ استعمالوي. موږ په خپله تر اوسه پر اختلاف کې د ترن ګروپ او د ترن خان دغه پروګرام چلېدلی نه دی چې موږ چاته بېعزتي رسول الله یا چاته بېعزتي ویلله یا چاته سپکه ویلله. خو که فرض کا مخکې نه اوس نوي نوجوانان راغلي دي، هغو ځان په سیاست کې ان کوي او مشهوروي او هغو دا خبرې په کنځلو کوي، نو هغه څوک بل څوک نه، هغه زموږ وروڼه دي، زموږ وروڼه دي او زموږ بچي دي. خو زه ورته دا خبره کوم چې اخلاقي طریقې سره پکار ده چې موږ د یو بل صحیح طریقې سره تنقید وکړو. تاج محمد خان یو غلط کار کوي، نواز خان یو غلط کار کوي، او تعمیري تنقید بالکل حق دی، د مخالفو حق دی چې هغه په هغې وکړي او هغې سره به د هغې هغه لار سمیږي، د هغې هغه مطلب دا دی کوم غلط غاړې باندې روان دي هغې نه به واپس کېږي. او د هغې مطلب خو دا نه دی چې دودي پاسي یو مطلب دا دی کنځل دي کوي او د علاقې مشرانو ته کنځل کوي. هر سړی په خپل کور کې پکې یو صاحب عزت دی، لږ ډېر عزت ساتي، هغه یو حیثیت دی او د چا حیثیت ختمول ترې پکار. دا ټول قومونه قابل اعتبار دي، قابل اعتماد دي. اوس مطلب دا د اشارو لوی قوم دی، د ملکانو لوی قوم دی، د نروړو لوی قوم دی. ښه خلک به پکې ومي، د بد خلک به پکې ومي، د ښه کردار خلک به ومي، د بد کردار خلک به ومي. خو د یو چند بد کردار خلکو دپاره به موږ هغه مطلب دا د هغه ښو خلقو ټولو ته بېعزتي تضییق نه کوو. داسې خبره د نیاز خان په خبره کې نشته چې هغه د چا قوم نوم اخیستی دی یا هغه د چا نوم اخیستی دی. خو هغه کسانو چې چا خپل آی ډي نه د جواندارانو په بنیاد باندې د موږ د پارټۍ د مشرانو تضییق کړی دی، هغه د هغې ډیفینس کړی دی او دا د هغه حق جوړېږي چې کوم د هغو ملګري دي او مطلب دا دی د هغه دپاره یو لفظ استعمال نه کړي. نو خلک به دغه سوچ کوي که نه چې ربی دغه مطلب دا دی موږ ته دا کنځل کېږي او زموږ په سر څوک به هېڅوک به یو خبره هم نه کوي. نو مطلب دا دی که هغه دا خبره کړې د هغه فرض پوره کړي دي او دا دی چې چا نوم یې نه دی اخیستی او دې کې چا چې نوم مطلب دا دی چې د دې کې وبه چې هغه نوم چا نوم نه اخیستی. خو جمالداران وایي نو اشارو کنایو باندې موږ پوهېږو چې د دوی نه اشارې کنایه کې دو دا جمالدار چاته وایي او اشارې کنایه کې د هغې جواب ورکړی شوی دی. دا د بل لویه خبره ده، دا د ایشو والا خبره نه ده. په زور چې ایشو جوړوي ټول اوس فیسبوک په دې راړم دی، سنجیده خلک دغه خبره کوي. دلته لطیف الله زموږ یو ورور دی، هغه پکې ښه ډیټیل ورکړ دی چې دا جمالدارانو خبر تاسو کوئ نو بیا رای خانانو سره 40 پس نوکرانو پسې جمالدارو بل پسې دبر موږ دا ومنل یو منټ چې موږ نوکران جوړې ترند خانانو استاد دی تاسو د صاحب ساده دغه نوکرای आवाज کوي. دا ډېر خلک نوکران دي، د بډګرام خانان سره نوکران دي، د علي خانان سره نوکران شته. د خلکو سره دا کوم خلک چې خبره کوي دوسره نوکر وي، دوسره به دیاړیداري دا کو تشکیل کولو ضرورت نشته. یو تاسو دیاړیدار دی یا تاسو نوکر ته وخت کنځل کوي، دا نوم دی، هغه نوم یې اخلا، دا کردار دی، هغه کردار باندې باس کوه. اوس دا څه کوم نام دی چې جمالدار، دا خو مطلب دا دی چې دغه سړي نوم واخله چې پلان کې جمالدار او جمالداري خو دې نه معلومېږي که هغه سړي دغه سړي اوس پر کا ما ته اوس بازار ته خو یو سړی د ترن خان جمالدار وایي. زما پلار واحد هغه سړی دی چې هغه د ترن خانان، د بټګرام خانان، د علي خانان او دا ټول خانان چې دا خلک د هغو د جمالدارۍ نه خلاص کړی دی او پاکستان یې راویستی، هر شی پکې د خپل حیثیت خاوند دی
اوس هغه سړی ما ته به اشاره کوي چې جمالدار وي هغه د خپل ځان باندې سوچ وکړي فکر دی وکړي چې دا څومره کلیبر دی دا څومره اخلاقي جرأت دی هغه څومره مطلب چې هغه ما ته جمالدار وي دا خپل حیثیت وي هغه په اشاره وي که په کنایه وي زه دا وایم چې خو د دې خبرې د نیاز خان تایید کوم چې هغه دا چا نوم نه اخیستی او چې چا د جماعت دغه مشر د ډلې پارټۍ ورکړل جمالداران ویل دي هغه ډېر ښه کړی چې خپل جواب یې ورکړ دی او په کار دی چې خپل د ورکړتیا ډیفنس کول په کار دی صحیح شو سر مهرباني اخري دا دغه چې کوم دی دا د بلرام کې ځینې او طبقه داسې ده چې هغه دا وایي چې کوم خلک ډلې جنبې سره دي هغه غلامان دي په ډله جنبه کې او نظریاتي کوم خلک دي کوم مختلف پارټو ته لاړ شي هغه وایي موږ آزاد یو موږ مطلب دی آزاد اواز وچتو دی ورګرا سو وایي نزدې او د جنبې سیاست د ډلې سیاست چې دی دا پابند دی بالکل شک نشته هغه د څه پابند دی د اخلاقو پابند دی د انسانیت پابند دی د عزیزولۍ پابند دی د اصولو پابند دی د یو طریقه کار پابند دی د روایتو پابند دی د علاقې د رسم و رواج پابند دی نظریاتي خلک چې کوم دی هغه بادر پدر آزاد دی اوس مطلب دا دی چې داسې آزاد دي زه به ورته داسې ووایم چې اوس پر هغو چاته کنزل کوي نو هغه آزاد دي که هغو چاته مطلب دا د مرداباد وایي هغه آزاد دي تاسو به نه د پورو ډلې جنبې کې دا چاره نه اورېدي چې هغو نه ته اواز وباسه چې هغو چاته مرداباد ویلي ته نظریاتي خلک وګوره هغو به یو ساعت کې هغه خپل لیډر ته به زنده‌باد وایي بل ته به مرداباد وایي هغه د اخلاقو نه مطلب دا دی چې هغه څیزونه کته تو بغیر د جماعت اسلامي نه چې موږ تر اوسه پورې هغې کې د بد اخلاقه ناره نه ده اورېدې ته به دغه پارټي وښیه چې هغو کومه خبره مطلب دا د اخلاقو دایره کې دن نه کړ ده هغو چاته کنزل لرې کړي هغو چا باندې چغه وول ده او هغو مطلب دا دی چې هغه عزت ورکړ دی او دې کې هېڅ شک نشته چې د ډلې خاوندان چې کوم دي هغو له خدای عزت ورکړ دی او د ډلې یو طریقه کار د پخوا نه را روان دی او هغه زمونږ د علاقې د رسم و رواج سره برابر دی په هغې لیول باندې هغو خپلې اصول دي او هغه اصولو سره هغو ځي لکه اوس مثال خبره ښیم په جزیاتي پارټۍ کې سړی یو راولي خو موږ ډلې له څوک راځي نو موږ د زوړ ملګري نه تپوس کوو چې دا پلانکې سړی دې ډلې له راځي ستا خوښ دی که نه دی خوښ هغوی زما خوښ دی زما ورته څه بخښه نشته نو موږ ورته دعا خیر کوو سیاسي پارټۍ کې دا شی نشته دا موږ مطلب دا دی موږ سره حیدروتي یو معاهده کړې وه چې د قومي اسمبلی واک به ستاسو اختیاري موږ چې کله NP کې شامل شو خو لکه کله چې بیا هغه ته وخت میلاو شو نو هغه موږ نه تپوس نه کړو بیاره خانان زموږ ملګري دي خو هغه ترې نه لار واخېسته او بیاره ته لاړ او د نواز خان دي سره هغه په خپل شمولیت کې پکې مطلب دا هغې ځان سره شامل کړه نو هغه د ډلې جنبې سړی وې هغه به دا کار نه و کړی لیکن د هغې رزلټ بیا دا شو چې موږ بیا د NP نه ځان نه شلو موږ هم الیکشن وبېلو خو نواز خان خو ونه ګټل او دغه هم څه ګټه ونه کړه NP هم څه ګټه ونه کړه موږ په اصولو باندې روان یو اوس نن چې موږ کوم خلک د خدای په مهربانۍ سره اقتدار په دور کې روان دی الحمدلله دا سره تکبر خبره نه ده خو موږ مخکې خپل رور نه مخکې تپوس کوو او هغه سړي ته دا خبره کوو چې بای ته زموږ ملګرتیا له راځي او که زموږ مخکې زموږ ډله کې پکې مشکلات وي نو موږ به تا سره خبره نشو کولی ولې چې موږ سره زموږ یو ورور الریډي مخکې موجود دی نو موږ دوه مخالف په یو ځای کې نشو ځایولی او سیاسي پارټۍ له ووټ پکار دی د هغو څه نظریه نه څه لکه تا خیال راځي جماعت اسلامي او د جمعیت والو څه زمانه کې پکې روانه وه نو هغې به دغه خبره کوله چې سو یهودي ایک مودودي لیکن کله چې MMA جوړ شو نو بیا هغه ټول د شیو پورې ټول یو اسلام کې شامل وو ټول مسلمانانو نه بیا د یهودي خبره وه نه بګې بیا د مودودي خبره وه نو سیاسي نظریه پارټۍ خو د مفادو پارټۍ دي او دا چې دی نو دا لکه مطلب دا دی چې ډلې جنبې یو مضبوط سیاست دی ډیوریبل سیاست دی او هغې مطلب دا دی چې پارټۍ ته لاړ شي نو پارټۍ ته هم پیدا کېږي زموږ ډله جنبه ده موږ چې کومې پارټۍ ته تللي الله تبارک وتعالی تر اوسه پورې کامیاب کړي د هغې وجه نه یو اصولو سره تللي او د پارټو خلک چې نور کوم دی هغو ځانه معتبرۍ لپاره اکثر بټکان کې چې کومې پارټۍ دي هغې ته زه سیاسي پارټۍ نظریاتي څخه نه وایم بغیر د جماعت اسلامي نه چې هغې ته د پارټۍ ځکه سیاسي نه وایم چې هغو ځانه مشروطي غواړي هغو د مشرۍ غرضیان دي او چې کوم سړی د مشرۍ غرضي دی نو هغه د ډلې جنبه کې پکې سټ خلک دی هغه نشي ځای دی یقینا هغو به ځان له مشرۍ له د پلارکۍ پارټۍ صدر شي د پلارکۍ پارټۍ صدر شو د پلارکۍ پارټۍ صدر شو نو ځان له هغه د چون چون مربع جوړه کړ ده هر سړی په خپل ځای باندې ناست دی او هغه ځای کې پکې ځان نه صدر جوړ کړ دی چا ځان سیکرټري جوړ کړ دی ته اوس زموږ په نظریاتي کې وګوره دې کې پکې زموږ پسې نور سړي راویستو هغې خدای خبر د هغوی څه نومونه خو زموږ خو صدر شته دغه شته دغه څه نومونه وو احسان نسیم به پکې وو چې هغې څه نومونه وو هغو بل هغه نومونه هم نه راځي ناشنا نومونه یې ولې ایښي دي چې هغه کې خدای خبر دی چې صرف ډایرکټران دي که څه شیزونه دي کوارډینیټران دي ها جی کوارډینیټر کوارډینیټر پلان کې کوارډینیټر دا پکې پارټۍ کې نه
دا پکې جوړ کړي دي ولې هغه خپل هغه معتبري چې کوم دی زړی چې پیدرم سلطان بودی زما پلار بادشاه نو مطلب دا هغه د بادشاه والا خبره ده ځان ځله معتبري جوړه کړه بعد هغه پکې سو وفاداري نه ډېر